شیر افضل مروت ویلي دي چې مولانا صاحب ځکه غوسه دی چې مولانا صاحب ته ویل شوي چې د کې پی کې نوې وزیر اعلی به د جمعیت علما اسلام پارټۍ نه راځي، خو اوس د جمعیت علما اسلام پارټۍ نه د کې پی کې نوې وزیر اعلی رانغو. نو مولانا صاحب ځکه په اسټابلیشمنټ باندې او وفاقي حکومت باندې خپل بڑاس ویښ کړی دی. مولانا صاحب په ډي ای خان کې یو جلسه کړې ده چې پای کې مولانا صاحب کومې خبرې کړې سره هم په دې ویډیو کې شریکوم. بل د کې پی کې وزیر اعلی چې کوم دی سهیل افریدي هغه له عمران خان مکمل اختیارات ورکړي دي. کم اختیارات ورکړي دي در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم. ډېر اهم اپډیټس دي چې ډیټیل سره په خبره کوو، نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. مولانا فضل الرحمن صاحب په ډي ای خان کې جلسه کړې ده چې په دغه جلسه کې مولانا صاحب ډېر زیات غوسه و. اسټابلیشمنٹ او وفاقي ادارو ته مولانا صاحب ډېر اهم خبرې، ډېر مطلب دغه خلاف ډېر غټي خبرې کړې دي. مولانا صاحب ویلي دي چې اسلام آباد زموږ په انتظار دی، د پارلیمنت هیڅ قسم حیثیت پاتې نه دی او خپل به اوس مونږه زموږ فیصله چې کوم یو اوس مونږ په پارلیمنت کې نه بلکې په میدان باندې کوو، د اسلام آباد په سړکونو باندې به کوو. پارلیمنت د اسټابلیشمنت لونډي جوړه شوې ده. پارلیمنت چې وایي کوم دی هغه د اسټابلیشمنت لونډي ده او په اسمبلی کې د سیټونو هیڅ حیثیت نه دی پاتې، ځکه اسمبلی چې کومه ده پارلیمنت چې کوم دی د هغې هیڅ حیثیت نشته، د هغې سره مطلب سب ویلیو پاتې نشوه. نو تاسو چې کمی عیاشیانې وایي کوئ، کوم د وفاق حکومت کې چې کوم خلک ناست دی ویلي دي چې تاسو عیاشیانې کوئ او زه د مشرف خلاف راوتم. نو تاسو پکې لا کم خلک یې تاسو حکومت پکې لا څه شی دی، زه د مشرف خلاف راوتلی وم، د مشرف خلاف ما بغاوت کړی دی، نو تاسو حکومت پکې لا څه شی دی. جی دا مولانا صاحب ډېر په غوسه کې اسټابلیشمنٹ ته او وفاق حکومت ته پیغام ورکړی دی. مولانا صاحب دا هم ویلي دي چې زه د اصولو سیاست کوم او تاسو خپل معاملات ټیک کړئ. بل شیر افضل مروت چې کوم دی کله د مولانا صاحب دا تقریر واورېدو چې مولانا صاحب خو ډېر زیات غوسه دی، نو شیر افضل مروت وویل چې مولانا سره دا وعده شوی و چې راتلونکي چیف منسټر چې کوم وي سی ایم دا به د جمعیت علما اسلام پارټۍ نه وي او دې دپاره به ستاسو عدد چې کوم دی سیټونه چې کوم دی به هم پوره کیږي او سی ایم به ستاسو د پارټۍ نه وي. نو اوس ځکه مولانا صاحب غوسه دی چې سی ایم د جمعیت علما اسلام پارټۍ نه رانغو، چونکه تاسو له معلومه ده چې یو څو ورځې دغه چې کوم استعفا و د الیمین ګنډاپور صاحب، نو هغه هم گورنر صاحب نه اکسپټ کوله، نه اپروف کوله، تقریبا 13-14 ورځې هم داسې ویسټ وي. نو ځکه شیر افضل مروت وایي چې مولانا صاحب سره وعده شوی و خو هغه وعده پوره نه شوه، نو مولانا صاحب ځکه غوسه دی. شیر افضل مروت او مولانا صاحب د یو بل خلاف ډېر بیانات جاری کړي چې په هغې وقتاً فوقتاً موږ تاسو سره مکمل ویلاګز هم شریک کړي دي. جی بل عمران خان چې سهیل افریدي ته کم اختیارات ورکړي په هغې به اوس ډیټیل سره خبره وکړو. عمران خان سهیل افریدي ته مکمل اختیارات ورکړي دي. وروره سهیل افریدي ته ویلي دي چې ته د ما اوپنر بیټسمین یې چې څنګه گیم کې وکړه، که اټیکینګ گیم کې، که ډیفینسیو گیم کې، که هیټینګ کې، د ستا مرضي ده. مطلب دا چې ته کابینه په خپله خوښه تیاره کړه چې څوک ځان سره وزیر اخلي، څوک ځان سره مشیر ساتي، دا ستا مرضي ده. کابینه په خپله مرضۍ جوړه کړه، کابینه به ته چلې، ته بې ذمه دار یې. ښه کابینه به اوس سهیل افریدي په خپله مرضۍ جوړه کړي، خو دې نه پس چې بیا عمران خان سهیل افریدي له کوم ټاسک ورکوي، نو بیا به عمران خان د سهیل افریدي نه ریزلټس غواړي خامخا. نو دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.